السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو مشرانو کشرانو ورونو ته افضلو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. الله تعالی مو خوشحاله او آباد ساته. په الله تعالی ګران شي چې چېرته هم یې ښاد او آباد اوسئ. تل به د دعاګو راته اوسئ. ډېره ډېره مننه. او نن زه ذاکر رحمان ستاسو سره د سوشل میډیا په ذریعه باندې ستاسو سره په دې سکرین باندې رالم. او زمونږ یو مقصد دی چې د هغې دپاره راوتي یو. زمونږ سره څومره ځوانان ټول چې ده هغه زمونږ سره ملګری دی الحمدلله. او مزید ستاسو نه نوره هم مرسته ساتو چې دغه شانتې ملګري زمونږ سره راشي او زمونږ سره ملګري شي. نو لکه دا د غریب رور، د غریب بهي، د غریب کشر مشر، یتیمانانو بچو، خویندو خوږانو چې خدمت وکړی شي، دا یوه غټه لویه خبره ده. ملګرو زمونږ په کلي کې مونږ ګروپ جوړ کړی زلمي د پښتونخوا PK48 چې د PK48 ګیر چاپېره څومره کلي دي ټول په سعادت سره الحمدلله د هغې نه زموږ سره ملګري راغلي دي. مونږ راول د کلي په سطح باندې الحمدلله خدمت تر الله د رضا لپاره راوتي یو. الله تعالی هغې کې دومره حد ته راورسېدو چې شکر دی الحمدلله. مونږ نن د PK48 لپاره راووتو او انشاءالله واحد صرف او صرف د الله د رضا لپاره راوتي او انشاءالله الله پاک په خپل منزل ته رسوي د خیره. او مونږ دا ګروپ چې جوړ کړی زلمي د پښتونخوا PK48 نو دا د غریب مستحقو فیملیانو دپاره، د یتیمانانو بچو دپاره، خویندو خوارلڼو او کونډې خویندې خوارلڼې چې دي کمې د هغوی دپاره دغې مستحقو فیملو ته رسېدنه ده په څه طریقه باندې، په څه جوړ باندې. هغوی دپاره انشاءالله انتظامیه ډېر کوشش شروع کړی الحمدلله. د زلمي د پښتونخوا PK48 انتظامیه چې څونه ده هغې لپاره بھرپور لګیا ده. د هغوی د مرستې لپاره خپل کوشش کوي، مزید لګیا دي او مرسته به مونږ کوو، مدد به الله تعالی کوي. نو ستاسو سره په دې سکرین په دې رالم چې زمونږ سره الحمدلله په ګڼ شمېر باندې ملګري زلمي د پښتونخوا PK48 ګروپ کې راغلي دي. د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم کوم ملګري چې مونږ ویني او مونږ ته د راتګ خواهشمند کېږي. د هغوی هم ډېره شکریه ادا کوم. په الله تعالی ګران شي، الله مو خوشحاله ساته. او ملګرو دا ګروپ دا زمونږ د دې ټولو دی، زمونږ د دې ټولو ځوانانو چې کوم مشران دي او دا هغوی دوا به زموږ سره، هغوی د موږ په دواګانو کې یاد ساتي. کوم چې ځوانان دي هغوی د زموږ سره ملګري شي او زموږ سره دې دا ګروپ مخ په وړاندې باندې بوتللی کېږي. نو ستاسو به ډېر زیات مشکور یو. الله مو خوشحاله ساته چې چېرته هم یې ښاد او آباد اوسئ. په الله تعالی ګران شئ. ملګرو را روانه زموږ ګروپ زلمي د پښتونخوا PK48 ګروپ د دې روژې لپاره څه خپل سوچ لري، څه خپل سوچ بېګار لري د هغې لپاره. نو ستاسو سره په دې سکرین کې سکرین باندې دې لپاره راغلو چې زموږ زلمي د پښتونخوا PK48 ګروپ دا عهد کړی دی ټولو ممبرانو الحمدلله چې باید مونږ به د PK48 چې څومره مستحقې فیملۍ دي نو هغې ته به د الله د رضا لپاره واحد ځان رسو. او په دې 17 مای باندې روژه را روانه ده. نو زه د ستاسو درنو ملګرو نه، درنو ورونو یارانو دوستانو نه او د قدرمنو مشرانو نه امید لرم چې مشران به مونږ په دعاګانو کې یادوي او دا ځوانان ورونه بایګان زموږ همزولي مشران کشران دا به زموږ سره راځي او زموږ سره به ملاتړ ودرېږي. په دې ټایم کې مونږ د ګروپ خپل انتظامیه داسې جوړه کړې ده چې زموږ منتخب شوی صدر چیرمین چې کوم دی هغه چیرمین محمد شفیق صاحب دی چې د برپلو پیپل کلي سره تعلق ساتي. او صدر منتخب شوی دی صدر پکیردالي سروان صاحب چې د پیپل کلي باګیهیلو سره تعلق ساتي. او زموږ د سوشل میډیا ورکر چې کوم منتخب شوی دی د محله باسخیل پیپل زبیر خان. او زه ذاکر رحمان پیپل بکر بانډا، زه د دې زلمي د پښتونخوا PK48 ګروپ اډمین یم په خپله باندې. او زموږ سره صدارت شپږ صدارتان منتخب شوي دي چې یو زموږ سره د کوهي برمون نه دی طاهر امین صاحب، د غازي بابا نه زموږ سره صدر چې کوم دی هغه دی صدر فضل نعیم صاحب، د میاخان کلي نه چې زموږ سره صدر منتخب شوی دی نو صدر بخسید صاحب، او د غالي نه چې زموږ سره کوم صدر منتخب شوی دی نو صدر محمد نیاز صاحب، او داسې د شیرګل نه زموږ سره صدر منتخب شوی دی صدر عابد صاحب، او د مردان نه زموږ سره صدر منتخب شوی دی صدر محمد شهزاد صاحب. نو ملګرو دا ستاسو او تاسو مشرانو او د یارانو دوستانو او د ډیرونو بایګانو دعاګانې دي چې الحمدلله دې مقام ته راورسېدو او مزید د ستاسو نه نور هم مرسته غواړو. نور هم تاسو زموږ سره خپله مرسته کوی شئ، راتلی شئ په دې ګروپ کې زموږ سره
او زمونږ د زلمی د پښتونخوا پی کې 48 ګروپ پیج چې کوم دی په فیسبوک باندې هغه تاسو ټول لایک کړئ او دا ویډیو چې څوک مرګري ګوري هغه شیر کړئ او دا لایک کړئ شیر کړئ او زمونږ سره په دې کار خیر کې تعاون وکړئ زمونږ سره مرګري شي زلمی د پښتونخوا پی کې 48 ګروپ چې جوړ شوی دی دا د غریب مستحق فیملیانو لپاره جوړ شوی دی کمې خويندې خورلانې چې دي کونډې خويندې خورلانې چې دي یتیمانان بچي چې دي کم غریب لاچار بیمار رونه چې دي نو د هغوی د خدمت لپاره راوتي او انشاءالله بھرپور مرسته به مونږ کوو او مدد به الله تعالی کوي د خیره او انشاءالله الله تعالی به مونږ دغه منزل ته رسوي د خیره انشاءالله د هغوی به بھرپور خدمت کوو د یو انسان خدمت چې کوم انسان وکړو نو الله تعالی فرمایي چې د ټول انسانیت خدمت دی نو د یو انسان خدمت چې څونه د انسان وسی هغه کوي شي نو دا غټه لویه خبره ده او د یو انسان خدمت ټول د انسانیت خدمت دی نو د انسانیت خدمت مونږ له کول پکار دي مونږ الحمدلله مسلمانان یو او الله پاک دې مونږ له توفیق راکړي همت طاقت قوت راکړي چې مونږ دغه شانتي غریب مستحق ورور سره د غریب بیمار لاچار ورور سره د کونډو خویندو خورلڼو سره سرتور هم ملاتړ ودرېږو خیره او هغوی بھرپور مرسته وکړو او مرسته به سره مونږ کوو مدد به الله تعالی کوي خیر انشاءالله خو الله تعالی یو ذریعه جوړوي نو تاسو ټول وروڼه پکار دي چې تاسو دا ذریعه زموږ سره جوړه شئ دا ذریعه چې مونږ جوړه شو د مستحق فیملی مونږ په کار راشو د انسان په کار راشو دا ټول انسانیت خدمت دی الله پاک دې تاسو له توفیق درکړي او موږ دې الله تعالی توفیق او همت قوت سره تاسو راکړي چې مخ په وړاندې باندې مونږ لاړ شو او ان شاء الله دا د کار خیر کار دی د الله د رضا کار دی الله تعالی به مخ په وړاندې بوزي واحد صرف د دې لپاره چې الله رضا شي او انسانیت خدمت وشي او الله تعالی رضا شي زه به تاسو ته یو آیات ووایم چې خیر د قرآن مجید نه چې خیر الناس من ينفع الناس بهترین انسان هغه دی چې بل انسان په کار راشي او د بل انسان خدمت وکړي نو مونږ له پکار دي چې مونږ ځان یو بهترین انسان جوړ کړو د غریب لاچار بیمار ورور په کار باندې راشو د هغه سره مرسته وکړو د هغه سره منډه وکړو بیمار دی هغه که زمونږ ډېر وس نه کېږي هغه که 15 که لسي که 15 لسي که 20 روپۍ 10 روپۍ خو چې هغه سره خپل هغه مرسته وکړو د هغه بھرپور خدمت وکړو نو دا زمونږ لپاره غټه لویه خبره ده او انشاءالله ستاسو ټولو نه دا مرسته ساتم د خیر چې تاسو به زموږ سره ملګري کېږئ او په دې کار خیر کې به زموږ سره حصه کوئ د خیره د الله د رضا لپاره او دا په دې کې چې څومره ملګري راغلي دي زلمي د پښتونخوا پی 48 ګروپ ته چې څومره ملګري راغلي دي شکر دی الحمدلله الله تعالی لاک لاک شکر دی داسې تکړه ځوانان داسې ورونه کشران بیګان پکې هم شته دي مشران پکې الحمدلله ډېر ښایسته ځوانان او مشران دي پکې موږ سره قدرمن مشران نو ټول له خیره الحمدلله د الله د رضا لپاره راغلي دي راوتي دي او د پوره پی 48 په د الله واحد صرف او صرف د الله د رضا لپاره خدمت کوي د خپل مفاد پرستۍ لپاره د خپل د نوم لپاره الحمدلله زموږ سره پکې داسې ملګري نشته چې هغوی د خپل مفاد پرستۍ لپاره یا د خپل نوم لپاره یا د یو کلي لپاره نه دا واحد صرف او صرف د الله د رضا لپاره او د دې لپاره تاسو سره په دې سکرین باندې راشو چې آیا تاسو ته پته ولګي چې زموږ د کشران وروڼه راوتي دي نو مونږ مشران یو مونږ هم پکار دي چې دوی سره ملګري شو او په مثال کې دعا هم راته وکړئ نو هغه زموږ دپاره غټه لویه خبره ده چې ستاسو دعاګانې زموږ سره ستاسو ملاتړ زموږ سره نو هېڅ داسې مرحلات به نه راځي چې موږ ته مشکلات پیدا شي او امید لرم ستاسو چې تاسو به انشاءالله موږ په دعا کې یاد ساتئ دعا کې به یاد ساتو چېرته چې هم یې ښاد او باد اوسئ خپل ذاکر رحمان ورور لور کې اجازت د الله په امان السلام علیکم